बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खराजू मुंग बनन खबर को په سبان دی لکه ऑलरेडी मुंग सिर्फ تاسو ته بل ورځ خبره وکړه چې मुंग صرف او صرف چې کوم دی یو ورځ دوا کستاسو یاد شي نو मुंग صرف د کمپیوټر په انټروډکشن باندې خبره کړې څه باندې د کمپیوټر په انټروډکشن باندې چې آیا کمپیوټر څه ته ویل شي ورته تاسو ته دا ډیفینیشن وغیرہ زه تاسو له درم کما خو اني هاو مونږ صرف په دې خبره کړې و چې وات از کالډ کمپیوټر لکه هغه یو ورځ نیمه مخکې که تاسو یا چې دا مونږ تیوري ویلې و نن مونږ پریکټیکل کار شروع کوو دا خبره کړې و چې کمپیوټر څه ته ویل شي دا د کمپیوټر یو ډیفینیشن کړو چې کمپیوټر از ان الیکټرانیک ډیوایس which can store process and retrieve our data is called computer مونږ دا خبره کړې و چې کمپیوټر څه ته ویل شي کمپیوټر یو برقي ماشين دی بیا مو څه وخت شي کمپیوټر یو برقي ماشين دی کوم چې استعماليږي د صد پارا مطلب زمونږه هغه ډیټا سٹور کوي هغه ډیټا باندې عملیات اجرا کوي او دوباره مونږ ته هغه ډیټا څه کوي روباسي ډیټا څه ته وي یاد ساتئ دا خبره چې ز کمپیوټر په څه باندې کار کوي یا په څه باندې چلیږي کمپیوټر په ډیټا باندې چلیږي ډیټا وایي ستا لکه هر هغه سیس چې دا مونږ کمپیوټر ته داخلو لکه هغه مونږ دا ټیکس ولیکو هغه مونږ یو آډیو فایل ورواچو هغه مونږ یو عکس ورواچو هغه مونږ یو ویډیو ورواچو دی کمپیوټر ته خو هر هغه سیس چې هغه کمپیوټر ته داخليږي د کیبورډ د لارې د ماوس د لارې یا د مایک د لارې یا د یو بل ډیوایس د لارې مونږ کمپیوټر ته یو سیس داخلو دیٹ از کالډ ډیټا او مونږ چې کله د کمپیوټر نه څه اخلو هغه ته څه ویلی شي دیٹ از کالډ انفارمیشن انفارمیشن د څه نه جوړیږي انفارمیشن د دې ډیټا نه جوړیږي کله چې موږ کمپیوټر ته ډیټا پرووایډ کو کمپیوټر ته ډیټا ورکو نو دا هغه نه پس کمپیوټر په هغه ډیټا باندې پروسس وکي عملیات په اجرا کی او دا هغه نه پس موږ ته د هغه نه څه جوړ کی یو انفارمیشن جوړ کی بیا په دې خبره کړې و یو دویم ډیفینیشن هم داسې کړو چې کمپیوټر از الیکټرانیک ډیوایس ګوره an electronic device which can accept input data from user process their data and gives output result according to our instruction is called computer like an electronic device computer څه ته ویل شي یو برقي ماشين دی یا یو برقي آله ده device معنی څه آله which can accept input data from user ګوره موږ د کمپیوټر څه یو موږ د کمپیوټر یوزر یو یوزر مطلب دا دی استعمالونکو کمپیوټر په خپل باندې هیڅ قسم کار نه کوي دا خبره ذهن کې یاد ساتئ ښا کمپیوټر په خپل باندې کده سار نه د ماخامه پورې په دې ځای باندې پروتي دا په خپل باندې سکار نه کوي تر څو پورې چې مونږه په دې باندې سنې کړه انسترکشن هم نه ورکړي انسترکشن مطلب هدایت هم نه ورکړي یا موږ یو کمانډ نه ورکړي چې لاړ شه او دا کار راته وکا کله چې مونږ کمپیوټر ته یو کار حواله کو نو هغه نه پس هغه کار مونږ له وکي هغه کار زه هم کولای شم خو فرق زما او د کمپیوټر تربین زدا دی چې هغه کار کم چې مونږ کوو نو مونږ په دقیقو کې کوو په ګڼ ساعتونو کې کوو په ورځو کې کوو په میاشتو کې او په کلونو کې هغه کار کوو هغه کار مونږ له کمپیوټر په سکندونو باندې په ساحو په حساب سره ثانیو په حساب سره هغه کار مونږ له څه کوي نو فرق صرف د سپیډ راځي چې آیا کمپیوټر ډیر زیات چې کم دی په تیزی سره او بل امپورټنت خبره ده چې ټیک کار کوي زمونږ نه اکثر مونږ د ریاضي هغه کوېسچن حل کو کنه اکثر زمونږ نه غلط شي کمپیوټر نه هیڅ کله نه غلط کیږي اوس که یو کس ته وایي چې 2 جمع 2 لکه تاسو دې عمل ته وګورئ مونږ داسې خبره کوو چې an electronic device which can accept input data from user مونږ وایو چې یو برقي ماشين دی چې د یوزر نه څه واخلي مطلب زمونږ نه څه واخلي تاسو ته ښکاري process their data هغه څه چې موږ ناغستی پاغي عمل اجرا کی and gives output result او بیا د هغه په مطابق موږ لسرا کی نتیجه را کی according to our instruction د هدایاتو په مطابق داسې کچری تاسو ګورئ دی یو د ډایګرام ته ګورئ لکه موږ کمپیوټر ته وایو چې 2 جمع 2 اوس 2 جمع 2 دا څه شی دا زمونږ هغه انسترکشن دی دا زمونږ هغه هدایات دي چې موږ کمپیوټر ته حواله کړو بیا د کمپیوټر بسو کی په دې باندې پروسس وکي پروسس مطلب عملیات په اجرا کی او دا هغه نه پس به موږ ته په دې سکرین باندې سره کی یو ریزلټ راکی لکه 2 جمع 2 سو کیږي شپږ کیږي کنه سلور کیږي صحیح ده ګوره 2 جمع 2 چې کم دی زموږ سو کیږي دا سلور کیږي او دا پروسیسینګ چې عام طور باندې لکه موږ دا خبره کوو چې کمپیوټر په سبان دي کار کوي تاسو به چرته اوریدلې چې کمپیوټر یو خپل ژبه ده چې دیٹ از کالډ باینری لینګویج یا 01 لینګویج
کمپیوټر زما او ستا په خبرو باندې نه پوهیږي دا خبره ذهن کې دا خبره مو واچوئ کچرې چاته پته وي ښه خبره ده که نه وي دا خبره یاد ساته کلیر کمپیوټر په کومه ژبه باندې کار کوي یو مستر 01 څه ته وایي بالکل صحیح ده ستا خبره په خپل ځای باندې صحیح ده دا خو به مطلب خبره بل خوا بګیزي خزه ته آسان الفاظو کې دا سم سیټ ډاون ګوره 01 لکه مونږه خبره کوو لکه څنګه چې مونږه زبر راشم خپل ځان ته اوس مونږ چې کوم دې کومه ژبه باندې خبرې کوو زیاتې پښتو وایو بیا د یورپی کنټری والا انګلیسي زیاته وي او چاینیز چې کوم دې هغه څه وایي چاینی وایي دغه شان یاد ساتئ اوس هر یو ملک خپل خپل ژبه باندې مطلب دا دی هغه خپل کار کوي یا پوهیږي داسې ده که نه ده اوس د کمپیوټر چې کوم دی کمپیوټر یاد ساتئ د دې یو خپله ژبه ده چې هغې ته باینري لینګویج وایي باینري مطلب 0 1 لکه دا کمپیوټر آن اف لکه مثلا څنګه مثلا تاسو د برق ته که غور وکئ نو دا برق هم زمونږه آن اف کیږي خو مونږ ته د دې احساس نه کیږي څنګه نه کیږي ځکه نه کیږي چې د دې رفتار تیز دی کله چې دا برق کم شي اکثر تاسو ګورئ دا داسې پړک پړک کوي که لیدلی دی چېرته کیږي داسې ګروپ داسې پړک پړک کوي نو مونږ هلکه وایي بند دی که وایي ونسوځي داسې وایو که نه وایو دغه شان یاد ساتئ کمپیوټر یو خپله ژبه ده چې هغې ته باینري لینګویج وایي او دا کمپیوټر له چې مونږ څه ورکوو دا اټومیټکلی کنورټ کیږي دغه ژبې ته ځکه چې کمپیوټر زما او ستا په ژبه باندې نه پوهیږي نو بیا څه وکړي هغه ژبه کنورټ کړي څه ته هغه یاد ساتئ هغه ژبه کنورټ کړي خپلې ژبې ته او بیا یې واپس زمونږ ژبې ته کنورټ کړي او مونږ له وایي دا واله چې کوم دی دا ستا هغه ریزلټ شي باینري لینګویج بس آسان الفاظو کې داسې وایي چې باینري لینګویج څه ته وایي باینري لینګویج د کمپیوټر ژبه ده کوم باندې چې موږ ته عام طور باندې مشیني لینګویج هم ویلی شو مشیني لینګویج دا زموږ د دې ډیوایس خپله ژبه ده چې هغه په هغې باندې پوهیږي کلیر شه دا په هغې باندې پوهیږي هغې ته موږ باینري لینګویج وایو اینډ سو آن نو ګوره موږ چې کله کمپیوټر له څه ورکو د هغې په مطابق به موږ له څه راکړي نتیجه راکړي ریزلټ راکړي یا آوټپوټ چې ورته موږ وایو او که غواړې نو دا ځان سره به سټوریج مطلب ځان سره سټور کولی هم شي دغه شان بیا مونږ یو بل ډیفینیشن هم کړی که ستاسو یاد شي صحیح ده ایکسکیوز می دا د دې هغه ځای نه آی تھنک دغه وشو صحیح ده وخوځوه صحیح شو بالکل صحیح شو بس صحیح شو ګوره بیا مونږ یو بل ډیفینیشن کړی و چې یاره کمپیوټر څه ته وایي وایي کمپیوټر از الیکټرانیک ډیوایس یا مطلب څوک تپوس وکړي چې کمپیوټر د کومې ژبې لفظ دی نو مونږ سمپل آسان الفاظو کې داسې وایو چې کمپیوټر از ډیرایو فرام لیټن ورډ کمپیوټ لیټن مطلب لاطینی لکه کمپیوټر د کومې ژبې لفظ دی یاد ساتئ کمپیوټر د لاطینی ژبې د یو لغت نه اغستل شوی دی او هغه لغت څه دی کمپیوټر یو مستر کمپیوټر معنی څه ده یس ویری ګډ ګوره مونږ دا خبره کړې وه چې کمپیوټر دا وته دی د کمپیوټ نه کمپیوټر او کمپیوټ معنا محاسبه کول نو مونږ دا خبره کوو چې کمپیوټر پهله شروع کې د څه لپاره جوړ شوی و د محاسبې دپاره دا خبره یاد ساتئ کله چې چارلز بیبیج په نوم باندې یو ساینسدان و صحیح ده رایټر آن دی اوس به آن شي صحیح ده لکه who was invented by computer لکه مثال کے طور پر مونږ نه څوک تپوس کی چې آیا دا کمپیوټر چا جوړ کړو نو اصل کې زمونږ اکثر جوابي چې کمپیوټر invented by چارلز بیبیج مونږ دا خبره کوو کنه چاته پته شته چارلز بیبیج نوم یې اورېدلی کنه ګوره مونږ اکثر دا خبره کوو چې کمپیوټر invented by چارلز بیبیج approximately 1942 چې په 1900 او په 240 کې تقریبا په 1900 او 240 کې یو ساينسدانو چې د هغه نوم چارلز بیبیج دا د دې ساينسدان نوم ښه چارلز بیبیج وی غټه کې داسې ولیکه او دا به چې کوم دی داسې ولیکه چارلز بیبیج وشو
या साथी दी साइंसदान چې کوم دی تقریبا چارلس بیبیج ان 1942 تقریبا خبره ده تقریبا مطلب هیستوري سو کنفرم نشي ویلې لکه هغه ټیم کې همونګ نو چې او مونږ لیدو هغه ډیوایس جوړ کو دا خبره خو نه ده کنه سوک 1948 یا 42 یادې سوک 46 یادې سوک 40 یادې تقریبا خبره ده صحیح ده یا ساتي د ځان د پاره دا اصل کې څه شی دا عمومي تور باندې دا د میتھمیټکس څه شی دا ساينټیسټ یا ساتي دا د میتھمیټکس ساينټیسټ د ریاضي ساينسدان او دا د کوم ځای دا عام تور باندې یاد ساتي دا برټیش خو لکه دا امریکن نو دا برټیش مطلب څه شي دا د یو کې یونایټډ کینګډم دا د یونایټډ کینګډم کلیر شو انګلند یا برتانیا یا ولایت چې څه ته ویل شي عام طور باندې د ځان د پاره لکه دا عام طور باندې دا فارمولې وغیرہ جنریټ کولې جوړولې به نو د څو کړیا به محاسبه کوله نو مثال کے طور پر اس څنګه مونږ ته لګه محاسبه ګران شي نو مونږ څه کو ډایرکټ جیب تلاش کو او موبایل روباسو هغه کې کیلکولیټر تلاش شو الته مونږ محاسبه کو کنه کو دا شان یاد ساتي د ځان د پاره یو ماشين جوړ کو چې هغه ته ویل شي انالیټیکل انجن پونم باندې انالیټیکل انجن پونم باندې د یو ډیوایس ځان د پاره جوړ کو چې هغه ډیوایس باندې ود څه کول محاسبه به پکوله او هغه ډیوایس ترقی کوله نن سبا د سپونوم باندې یادېږي نن سبا د کمپیوټر په نوم باندې یادېږي نو دلته مون خبره دی پسې کوله چې یاد ساتئ کمپیوټر د کومې ژبې لفظ دی دا د لیټن چې وته ویل شي او د سنه وته دی د کمپیوټ نه وته او کمپیوټ معنا کیلکولیشن محاسبه کول نو مونږه آسان الفاظو کې دا وایو سو کمپیوټر از الیکټرانیک ډیوایس which is used for calculation محاسبه د لپاره استعمالېږي دې پوری پوه شوي او بیا مونږه کستاسو یاد چې نورم داسې مختلف لکه ډیفینیشن وغیرہ باندې خبر کړی وي او دې سره چې کوم دی مونږه د کمپیوټر هغه خواص چې کمپیوټر ډیر زیات سپیډ لري ویلې مو کنه دا خبرې مبرم کړی وي نو ها زبردا په کې دا په کې ډیسکس کول شانتي څنګه مخه حاله صحیح ده ګوره بیا مونږه لکه وایو چې کمپیوټر پکې څه داسې خواص لري کمپیوټر څه خواص لري کریکټریسټک اف کمپیوټر لکه پهره یو خواص ته سپیډ اوس تاسو ګورئ آیا کمپیوټر ډیر زیات سپیډ لري که په دنیا کې بل داسې ماشين شته چې د مقابله وکړي نشته لکه مونږ وایو الکه وې دا گاډي خو ډیر تیز لاړې دا موټر کار خو بیا چې دغه په نسبت سره جاز ته وګورو نو موږ چې دا جاز خو د ټولو نه تیز دي جاز بر دې نه یاد ساتئ زه به یو عام خبر وکم د دې نه با لکه ان کیس کابل ته جاز څومره ټیم کې رسیږي یار یو 15 دقیقو کې ورسید صبح 15 دقیقو کې خود دې نه امریکا ته یاد ساتئ لکه دا جاز څومره ټیم کې رسیږي ډېر ټیم به لګیږي کنه دا خو اسی د عام سپیډ خبر وکړو اوس یاد ساتئ کله چې موږ د کمپیوټر ته یو کار حواله کو دا ډېر په د سي چټکی باندې کوي چټکی مطلب دا دی چې ډېر په تیزی سره چې څنګه کار حواله شي ډایرکټ کړي مثلا څنګه لکه زبردلتا ان کیس راشمه ګوره زور ته چې مالا ا ولیکا لکه ما ته په سکرین اوخایا نو زه ګوره چې ما څنګه ا ولیکو ګوره الته اوم لیکو بیا پروسس هم کو او بیا تا ته اوم خودو ګوره او ډایرکټ پتا سو ته چې کوم دی عام طور باندې ګوره ا بی سی ډی ای اف چې څنګه ته لیک ستا څنګه کی پریس کیږي ته چې څنګه بٹن پریس کې چې څنګه دی بٹن ته ګوتې لګيږي ډایرکټ باغ ټول کار شوی یا ساتي دا د 100 مرحلو نوزي دا عمومي طور باندې د 3 مرحلو نوزي کله چې زدا یو حرف لیکم حرف چې کله مونږ یو لیکو کنه دا د 3 مرحلو نوزي انپوټ پروسس او آوټپوټ دا 3 نوزي او دومره په تیزی سره وزي چې مونږ ته پته نه لګي دینه علاوه زبر چې کوم دی عمومي طور باندې په یو بل سیس باندې لکه کمپیوټر از ا ویری فاست ډیوایس it can perform the amount of work in a few seconds that a human being can do in a whole year لکه کله چې انسان په کلونو لګیا یا په میاشتو لګیا یو کار کوي هغه کار کمپیوټر د په 2 ټیم کې کوي کلیر شه مثلا څنګه اوس تر دې نه پیغام لګي یو اس ای ته یو کې ته یا د دنیا یو ګټ ته پیغام لګي دا غي په ځای باندې په کمپیوټر کې موږ یو پیغام ولیکو چې څنګه انټر وامه پیغام تر رسیدلې کني رسیدلې څومره سپیډ سره زی تاسو سوچو کوي سوچ ام نشي کولای دومره سپیډ سره دی کلیر شه دومره سپیډ سره چې کم دی دا اصل کې
کمپیوټر څومره سپیډ لري نه سبا خو ډېرې تیزي شوي دي صحیح ده خو که موږ هسې اندازه لګو نو دا د یو سیکنډ د نینو سیکنډ د نینو سیکنډ او د هغې مطلب په کروڑاو برخې د یو برخې برابر دی دومره سپیډ لري نو موږ یو سیکنډ نشو کیچ کولی یو سیکنډ صحیح ساحه ثانیه ورته وایي که ساحه ورته وایي ثانیه او ګوره دا څیزونه ما ته وایي زه خو ټول غلط ویم زه ورته ساحه وایم ساحه خو موږ یو خاص ځای ته وایو داسې ده که نه ثانیه خو هم نه دی ثانیه ثانیه نوم دی ستا ګرل فرینډ نوم دی اوکے جناب لسن ایکوریسی ګوره یو خو موږ دا خبره کوو که نه چې کمپیوټر ډېر په تیزۍ سره کار کوي بس یې شارټ فارم کې ایکسپلین کوم ډیټیل باندې نظم صحیح ده دویم موږ سره دویم خواص دی ایکوریسی مطلب دا دی چې ایکوریټ ریزلټ به ورکوي ټیک ریزلټ به ورکوي لکه موږ لګیا یو اکثر موږ یو کوېسچن راونیسو یا موږ یو کار راونیسو لګیا یو ګنټه تېره شي او اکثر زموږ ریزلټ غلط شي داسې کېږي که نه کېږي کمپیوټر چېرته غلط ریزلټ ورکړی دی هیڅ کله به چې کوم دی کمپیوټر غلط ریزلټ نه ورکوي او که چېرې کمپیوټر غلط ریزلټ ورکړي نو دا به د کمپیوټر غلطي نه دا به زما غلطي لکه موږ دلته وایو کمپیوټر ورک کریکټلی اټس ډونټ ګیو رانګ ریزلټ یا ساتي کمپیوټر به صحیح ریزلټ ورکوي هیڅ کله به دا غلط ریزلټ ورنه کړي ایرر میں آ کر ان کمپیوٹر کچری پر کمپیوٹر کی ہوئی ایرر سے غلطی راشی بٹ دیز آر مینلی ڈیو ٹو ہیومن بینگ دا بد انسان غلطی ریدر دین ٹیکنالوجی ویکنیس وی دا دی ڈیوائس غلطی نہ دا دی ٹیکنالوجی دی کمپیوٹر غلطی نہ دا کچری غلطی کئی نو دا بسوک کئی دا با مطلب هیومن بینگ کئی کلیئر او دا چې نور پکې داسې مختلف خواص دي لکه پاور اف ریمبر مطلب دا دی چې د دې یاداشت ډېر زیات قوي لکه موږ ته چې څوک یو خبر وکړي سارې راته وکړي او غرمه رانه هېروي یا چې غرمې راته کړي نو مازدیګر رانه هېروي داسې وي که نه وي لکه موږ ته یو کوس خبره وکړي څوک راته وایي چې لاړ شه دې پلانکي ځای ته دا کار وکړه اوس چې هلته لاړ شو موږ نه بیا هېري چې موږ ته یې څه ویلي یا مونږه ل بار خلک درسونه راکوي خو موږ نه سبا هېري چې موږ ته یې څه ویلي یاد ساتئ موږ چې کله په دې کمپیوټر کې څه سټور کو لکه کله چې موږ د کمپیوټر کې سټور کو لکه دلته تاسو ګورئ دنیا څیزونه سټور کوئ که نه دا یې پراته دي پکې که نه یاد ساتئ تاسو چېرته چې کله دې کمپیوټر ته ویلي چې ماله دا څیز راکړه چېرته هغه ته انکار کړی یا ورته ویلي چې ما ته پته نشته نو یاد ساتئ کله چې مونږه یو څیز په کمپیوټر کې سټور کو نو دا به تر هغې پورې پراته تر څو پورې چې مونږه ډیلیټ کړي نه کلیر نو د دې حافظه چې کوم دا هغه ډېره زیاته قوي ده چې ته ورته وایې چې دا څیز راله راکړه چې څنګه ورته موږ ولیکو بټ ډایرکټ پتا ته هغه څیز درکوي لکه مثال کے طور پر زه ورته یم چې یاره ماله یو پروګرام دی ایکسل په نوم رایکه انټر ووهه ډایرکټ ایکسل پروګرام درکړه دا یې وویلې چې ما سره نشته یا دا یې وویلې چې ما ته پته نشته چې ته څه غواړې نو هیڅ کله به چې کوم دی د دې دا کمزورتیا نه بیا موږ سره ډیلیجنس مطلب چې کوم دی یاد ساتئ د یو قسمه کار نه به دا نه خسته کېږي لکه مونږ چې کله یو قسم کار کوو که مونږ یو خوراک هم په یو ټیم باندې یو لکه اوس مې یو خوراک وکړو بیا مازدیګر هماغه خوراکي ماښام هماغه خوراکي کیدای شي سبا یې ونه کړو داسې ده که نه ده ګینې اوس غټ اختر تېر شه ښه درته پته ده کله ګوره عمومي طور باندې لکه مونږ چې یو قسم کار نه خسته کېږو کمپیوټر ته سهار نه د ماښام پورې یو بټن راټینګه که هېڅ کله به تا ته دا ونه وایي چې مثال که بربس دی دا بټن نوره مه پریس کوه ټوله ورځ دغه یو بټن باندې کار کوه دا به ونه وایي چې یاره مطلب دا دی دا په دې یو بټن باندې نور کار مه کوه یا یو قسم کار تاسو په یا مثال کے طور پر آفیشیل ورک کوئ یا په ورډ پروګرام کې کار کوئ یا په ایکسل کوئ یا په بل پروګرام نو دا به تاسو د دا ونه وایي چې مثال کے طور پر ما باندې کار نور مه کوه لکه یو قسم کار را باندې مه کوه بل موږ سره فیلینګ احساس نه لري نه دا وایي چې یخني ده مونږ چې یخني او یار ډېره یخني ده نن خو کار نه کوو او دا خو لمر دی دې کې هم کار نه کوو نن خو باران دی دا هم کار نه کوو یاد ساتئ نه د دې په لمر څه کاري نه په باران لکه مطلب د دې څه احساس نشته چې دا ګینې یخني ده او دا ګینې ګرمي ده په دې باندې به څه پروا نه دا خو صرف د دې چې کوم دی څه هغه خواص بیا پکې دغه کمپیوټر هیز 5 ایلیمنټس ګوره دا هغه 15 ایلیمنټس دي آسان الفاظو کې ته ایکسپلین کوم لکه مونږ وایو چې کمپیوټر کې هغه کم سیزونه دي چې د هغې نه بغیر مونږ د کمپیوټر نه یو کار نشو اخیستی نو دا هغه 15 سیزونه دي هارډویر څه ته وایي لکه د کمپیوټر دا پرزې نه دي څومره چې په کمپیوټر کې دا پارټس لګېدلي دي دا پرزې لګېدلي دي وی کین سے هارډویر
या simply we can say those parts of computer which we can see, use and touch is called hardware. या simply we can say the touchable parts of computer is called hardware. लका आसान अल्फाजों के आगा चमुंगे लम्स कवलेशु आगे के जमुंगा अर्स राजी तकरीबन माउस कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर और चिसुमरा मुंग सर द कंप्यूटर पार्ट्स दी कागा रैम दे कागा हार्ड डिस्क दे कागा प्रोसेसर दे कागा मदरबोर्ड दे दा टूल से के राजी पर हार्डवेयर के राजी से के राजी हार्डवेयर नुगुरा जमुंग पर कंप्यूटर के चिदा हार्डवेयर पार्ट्स नहीं नो आया द कंप्यूटर मुंग इस्तेफादा कवलेशु हे स्कल मुंगा द कंप्यूटर ना इस्तेफादा निशु कवले बल बगे मुंग सर सॉफ्टवेयर दे लका विंडोज बजवालम आया जमुंग पर कंप्यूटर के चे विंडोज ने भी आया तासु पर कंप्यूटर कार कवले शे हे स्कलम कार नशे कवले सॉफ्टवेयर से तो वही सॉफ्टवेयर आम तौर बांधी याद साथई सतवेलेशी अमूमी तौर बांधी द कंप्यूटर आगा बरखा चमुंगा सिर्फ विनु कार पे कऊ खुलम्स कवले इनिशु लका मिसाल बरतासु को दालिकल जरा निवेश हम देखे चिदन न प्रातिदी नो दा पे यो सॉफ्टवेयर बांधी प्रातिदी लका एमएस ऑफिस या दा विंडोज तासु रानिवेश है नशे रानिवे सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर आ सिर्फ कतेशु लम्स कवले निशु नो मिसाल के तौर पर कजमा पर कंप्यूटर के विंडोज नहीं आया कंप्यूटर वाले मुंकार कवले शु हेस कले निशु कवले बल मुसर दे प्रोसीजर मतलब तरीकाकार गोरा अमूमी तौर बांधे कतास उगुरे नो योकस ले चिर कंप्यूटर चल न वर्दी आया आगा पागी बांधे कार कवले शी निशि कवले कने यार योकस ले चल न वर्दी योकस ले द ड्राइविंग चल न वर्दी उता गाड़ी हवाला क संग बेचली नुकसान बकई क बनकई याद साथई द कंप्यूटर न द कार अगस्तो द पारा अगे द पारा सपकार दे प्रोसीजर तरीका पकार दा और बल मुसर पीपल पकार दे यूजर लगा यो कस पकार दे चागा दा कंप्यूटर से कई ओ चले या पे कार वो की चेकल यो कस नहीं यूजर नहीं पखपल बांधे दा कार न कई और बल मुसर सपकार दी डेटा या इंफॉर्मेशन मुहिम चीज पके अमम डाले चिकल कंप्यूटर तमुंग सवर को अली ब चिकम दे सकई कार बकई अदरवाइज चिकम दे दा बकार न कई क्लियर अब या मेरे तदाउली के चेहरा मिसाल बर दाव गोरा दिल में निकले 1930 में निकले याद साथे हिस्ट्री चिकम दे आगा लकमा हिस्ट्री कते लकना लक तकरीबन यो शांति डेट्स मा सरा हे यो जे किमनो यो लिंक यो डेट वर्क कड़े बल लिंक के बल डेट वर्क कड़े बल लिंक के बल डेट वर्क कड़े चेहरा दा तारीख दे बल लिंक नो बियाद दी मतलब दा से कंफर्म पता नहीं लगी चेहरा कम तारीख दे क्लियर डेटा सतोई डेटा मुंगा हर अगसिस ची कंप्यूटर तसको दाखिलो सो दैट इज कॉल्ड स डेटा क्लियर छे दे पोरे खान तकरीबन मुंगा दासिना तकरीबन मुंगा हम पदी बांधे खबर कड़ी में सही ना उस वो एक अस्तासु से क्वेश्चन ही जहन के सही ना मौके पे जर गोदा मुंगा लगा तकरीबन द दुआ या द द्रियो जो लेक्चर ची कम दे आगा पयोरत बांधे सको राटोल को तमंगा बेडी डिटेल सर पागी की खबर क्यों चुकला प मजा मजा होस मतलब माई चेहरा यो शार्ट रोशनी पे वाचू सही दा बिया पदे के इंफॉर्मेशन दी लका कतासु गो रही डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा दा हम डिस्कस करियो कना चेहरा द डेटा सो किस्मु ने दी लका अल्फाबेटिक डेटा शवा द एबीसी वाला न्यूमेरिक डेटा नंबर वाला अददुन वाला दगशान अल्फा न्यूमेरिक डेटा लका अददुन भी और सही हरफुन भी द्वारे पके देना अलावा ऑडियो डेटा मतलब दा दे चे सही सरा आम तौर बांधे लगा सिर्फ साउंड लगा मुंग चे दा खबरी को मुंग चे कमे खबरी को दा आम तौर बांधे कमा डेटा के राजी दा ऑडियो डेटा के राजी अब मुंग सरा वीडियो डेटा दा अब हम तासु टोल पेज नहीं करना सी सुना इंशाल्लाह दा सी सुना आसान दी दा हम कतरी रोजाना क्लियर दा शान मिक्स डेटा दा ची ऑडियो वीडियो द्वारा यूज शी अगे ता मिक्स डेटा हुई और दा शान बल ग्राफिकल डेटा दा ग्राफिकल मतलब अक्सु न याद अक्स शक्ल के मुंग सर कम चीज मौजूदी आगे तमुंग ग्राफिकल डेटा वायो आओ बल मुंग सर इंफॉर्मेशन मुंग वैल्यू चिकल दा डेटा अमल इजरा की नो द दिन से जुड़ेगी इंफॉर्मेशन जुड़ेगी कले ची पयो डेटा बांधे अमलियात इजराशी नो द हागे न से जुड़ेगी दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हां इंशाल्लाह दे पर क्लियर बदी खुमा शॉर्ट फॉर्म के दगा वा चोल रोशनी सही दा नो खा याद साथे बिया मुंगा लक शांति खबर करे वाप सबान दे कस्ता सो याद शी मुंग वेल्यू द दिन पास बे मुंगा द विंडोज टिकम दे आगा प्रैक्टिकल सको कार शुरू ची व्हाट इज कॉल्ड विंडोज सतवेलिशी अब बे विंडोज टिकम दे असल क्या हम यो सॉफ्टवेयर तवेलिशी विंडोज सतवेलिशी यो सॉफ्टवेयर तवेलिशी क्लियर
عام طور باندې یاد ساتئ که زه چېرې د وینډوز خبره کوم چې وټ از کالډ وینډوز یا عام طور باندې د دې لپاره موږ یو بل نوم هم استعمالو چې هغې ته ویلی شي اپریټنګ سیسټم. که زه دواړو ته یو نوم ووایم نو څه بدیت خو به پکې نه وي که نه، دواړه یو کار کوي که نه، بلکل مو ته ویلی شي. صحیح ده. نو عام طور باندې یاد ساتئ که وینډوز وایو او که اپریټنګ سیسټم وایو دواړه زموږ دپاره یو کار اجرا کوي. کلیر شي که نه؟ د دې دواړو وظیفه چې کوم دی هغه د دواړو څه ده؟ سیم ده. لکه موږ داسې وایو اسان الفاظو کې، صحیح ده، چې وینډوز is a system software which can perform یا which can control the computer hardware and software. زمونږ د کمپیوټر چې څومره هارډویر پارټس دي، هارډویر اینڈ سافټویر، سو اٹ از یوز ټو کنټرول د کمپیوټر هارډویر اینڈ سافټویر. لکه زما پر کمپیوټر کې چې څومره پرزې لګېدلې دي، یاد ساتئ د دې ټولو پرزو د چلولو دپاره یا د دې ټولو پرزو د مطلب کنټرولینګ دپاره مونږ وینډوز انسټالیشن کوو که نه کوو؟ که چېرې وینډوز نه وي نو آیا ستاسو هارډ ډسک په کار راځي؟ ستاسو ریم په کار راځي؟ ستاسو پروسیسر په کار راځي؟ ستاسو سی ډي رام یا یو بل ډیوایس په کار راځي؟ نه راځي. نو یاد ساتئ وینډوز زموږ دپاره یو داسې سافټویر دی، صحیح ده، چې هغه زموږ د کمپیوټر هارډویر او سافټویر څه کوي؟ کنټرول کوي. لکه سافټویر څنګه کنټرول کوي؟ لکه مثال کے طور پر تاسو چې کله وینډوز انسټال کوي او د دې نه پس یو سافټویر انسټالوي لکه انټي وایرس مې انسټال کړ، یا دې نه علاوه مثال کے طور پر مونږه یو میډیا پلیئر انسټال کړ یا یو بل سافټویر انسټال کړ، نو دغه سافټویر انسټالوي څوک؟ دغه سیسټم سافټویر انسټالوي که نه انسټالوي؟ عام طور باندې د دې اگزامپل چې کوم دی انټر بټن کار پرېښودو، اگزامپل څه شی دی؟ لکه مثال کے طور پر ما ورته ولیکه چې آل وینډوز به ورته زه ولیکم، آل وینډوز مې داسې ولیکه که هغه ایکس پی وینډوز او که هغه اینی کائنډ آف وینډوز ده. کلیر؟ لکه مثال کے طور پر ایکس پی، دینا علاوہ ونڈوز 7، دینا علاوہ ونڈوز 8، دینا علاوہ ونڈوز 9 اینڈ سو آن. عام طور باندې موږ دا نور هم استعمالو که لینکس، صحیح ده، یونیکس، کرسټل، بالکل میکینټاش عام طور باندې یو داسې اپریټنګ سیسټم دی چې دا د کوم کمپیوټر لپاره استعمالیږي؟ د ایپل کمپیوټر لپاره استعمالیږي. اصل کې ایپل کمپیوټر کې دا بلټن راځي. ایپل کمپیوټر نه دی نو چېرته اورېدلی؟ ایپل دا آیفون موبایل څه جوړوي؟ آیفون د پاسه ایپل جوړي که نه سیو چې جوړي، دغه شان یو کمپیوټر یې هغه شاته پې سیو جوړي، تاسو چېرته کتلي هغې ته ایپل کمپیوټر ډېر زیات قیمتي کمپیوټر دي، 1,00,000 روپۍ، 1,50,000 روپۍ، 2,00,000 روپۍ د هغې قیمت دی. بس موږ دپاره دا ښه دی چې 10-12,000 روپۍ باندې واخلو. نو عام طور باندې یاد ساتئ وینډوز چې کوم دی څه کار کوي؟ د دې کمپیوټر د چلولو دپاره موږ د وینډوز څه کوو؟ انتخاب کوو. مطلب باندې پوه شو څه؟ انسټالیږي، صحیح ده. خو بلټن اکثر داسې که نه چې هغه بلټن راځي. بلټن مطلب د کمپنۍ نه پکې راځي که نه؟ عام طور باندې کمپنۍ نه په دې کمپیوټر کې وینډوز راځي که نه راځي؟ صحیح ده، راځي که نه؟ نو دغه شان په هغې کې هم هغه میکینټاش اصل کې د ایپل کمپنۍ چې کوم دی وینډوز ده، او دا نورې وینډوګانې لکه ایکس پی والے، وینډوز 7 والے، دا د کومې کمپنۍ ده؟ مایکروسافټ. دا د کومې کمپنۍ ده؟ د مایکروسافټ. ښه، اټس انف فار ټوډے. ښه، صحیح ده. سبا به انشاءالله دې پسې مونږ خبره کوو چې مونږ کومه وینډوز وایو وینډوز 8.1 چې آیا دا څه ته ویلی شي؟ وینډوز 8 څه ته ویلی شي یا وینډوز د څه لپاره استعمالیږي هغه مونږ ته پته ولګېده. وینډوز 8 څه ته وایي؟ دا هم دغه وینډوز ده خو صرف یو مطلب دا دی یو ټایپ دی. کلیر؟ وینډوز 8 څه ته ویلی شي او د وینډوز 8 څو ټایپس دي او په هغې کې څه خبرې دي. سبا به انشاءالله په دې باندې مونږ بیا پریکټیکل څه کوو؟ خبرې کوو. کلیر؟ انسټالیشن چل به هم درته انشاءالله